یو سړی صدقه وکي په عام مسکین نو دته یو اجر میلاوي او چې کله دې صدقه وکي په رشته دار نو دته 2 اجر میلاوي یو د صدقې اجر شو یو د رشتې د پالنې اجر شو نو دته 2 اجرونه میلاوي نو پکار د چې کسړې صدقه کوي نفلی وی یا واجب صدقه وی چې رشتہ داری محتاج او غریبی نو پکار د چې شروع د خپل رشتہ دار نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو پیره او فرمایل وی د عباس رضی الله تعالی عنه په ځای به زکات زور کو دا زما تر دی دا زما د پلار نسل دی قال النبي صلی الله علیه وسلم عم الرجل سن و ابیه نبی علیہ السلام فرمائی تر د سړی دا په مثل د پلار دی نبی علیہ السلام د تر یو عجیب مثال پیش ک لکه د سړی یو تروی یوی پلاری یوی تری نو د دواړو جهانو سردار او فرمایل وی د دې مثال دسی دی چې یو تنوی او یو تن 2 سانګي وکي تنه یوی او سانګي 2 نو دسی سړی نیکوي او آغا 2 زامن وینو یو ستا پلار شو یو د ترش نو دا د یوی تنی سانګي د دواړو جهانو سردار او فرمایل ترو پلار دا د یوی تنی سانګي دی یو تنه دا او د اغي سانګي دی چې ستا ترونه 2 دی نو د یوی تنی 3 سانګي شوی یو ستا پلار شو 2 دی ترونه شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا عباس رضی الله تعالی عنه په ځای به زکات ورکم دا زما تر دی او دا زما د پلار شاخ دی نو رشتہ دار ته وی ورکړه کوي کوشش دا کوي چې کستا حق چاته پاتې شي خیر دی خو چې پتا د چا حق پاتې نشي مونږ اخرت یاد نه ساتو که مونږ اخرت یاد ساتلې نو مونږ به دا فکر کو چې په ما د چا حق شته که نه ځکه قبر کې چې تا کیدي نو ستا نه دا تپوس نه کوي چې ستا پلانکي ته حق و تا ته هغه ولې نه اخیست تا ولې خپل حق پرېښی دی ستا نه به تپوس کیږي چې په تا د پلانکي حق و تا هغه ولې نه دی ورکړی زمونږ اخرت نه دی یاد کنې دې عدالت ته وخېږئ دا وکلا ټول کېنوئ وکیلان